أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. دی آیت مبارکه کې د ما قبل کوم حکم بیان شو چې تاسو د حرم په حدودو کې او په احرام کې ښکار مکوئ، د هغې وجه بیانېږي. نو فرمایي جعل الله الکعبة، الله تعالی ګرځولې د کعبه. کعب اوچت ځای ته ویلی کېږي لکه زمونږ د خپو دا اډوکې چې دي ته کعبین وایي، دا کم راوتی اډوکې چې نو دغه شانتي د خانه کعبې دا ځای چې دی دا لږ لوړ و په نور ځایونو باندې، اگر چې نن سبا هغه یو هوار میدان دی، دې د وجې دې ته کعبه ویلی کېږي یا د کعبې دا عمارت، او یا مراد دا دی چې کعبه بلند مقام والا اوچت مرتبه والا ده. نو ګرځولې د الله تعالی کعبه بیت الحرام، کور د عزت، دا د عزت کور دی. قیامن، او دا د خلکو د زندګۍ تیرولو د پاره یو سبب دی. قیامن د ژوند تیرولو سبب دی، للناس د خلکو د پاره. یعنی په دې سره د عرب ملکونه چې څومره وو، نو د بدامنۍ د وجې نه به په عرب کې چون کې کرونده شته دی نه، خپل میوې فصلونه پکې نشته دی د خلکو عام زندگی په تجارت باندې وه، او د خانه کعبې د وجې نه به د مکې قافلې چې دي دې ته به غلانو او هیڅ چا لاس نه ور اچو. او بیا د احترام کم میاشتې چې وي محترمې 4 میاشتې چې دا د حج د وجې نه دې ته احترام حاصلو، نو په دې کې به هم چا جنگ جدل او غلاګانې نه کولې. په دې دوران کې به هم د هغه ځای خلکو چې کم بیروني سفرونه و هغه یې په دغه میاشتو کې کول. نو دا د خلکو د زندګۍ د تیرولو او د معاش د ښه کولو دپاره دا یو سبب او ذریعه وه. والشهر الحرام، او میاشتې محترمې چې 4 میاشتې دي رجب او ذوالحجه، ذوالقعده او د شوال میاشتې چې دې ته احترام الله تعالی ورکړی دی. والهدیه، او قربانی، د قربانی څاروي کم به چې حجیانو د ځان سره بول، دام د خلکو د خوراک یو ذریعه وه. والقلائد، او امیلونو والا څاروي، یعنی دغه د قربانی کم څاروي به چې حجیانو د ځان سره بول، نو چاته به امیلونه اچولي وو د دې دپاره چې خلک یې پیژني چې دا
د حج د پاره روان ساروی دی نو هغه ته بیا چا نقصان نه رسو یا به داغه په تشی باندې یو زخم وکړلو یو ځای به ویني کو او هغه وینه به په هغه تشی باندې اومګله داغه نه به خلکو ته بیا پته لګیده چې دا قربانی والا ساروی دی ذالک لتعلموا دا د دې د پاره چې تاسو ته پته ولګي ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم پوهی کی ما پای باندې فی السماوات چې په اسمانو کې دي و ما او هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي ان د ځمکې او د اسمانونو د هر حالت نه د هر ضرورت نه د خلکو د حاجتونو نه د خلکو د مجبوریانو نه د دې هر سنه الله تعالی خبر دی وان الله یقینا الله تعالی چې دی بكل شیء علیم په هر څه باندې علیم دی الله تعالی ته د ماضی د حال او استقبال د دریوانو دا علم دی او دا دریوانه زمانی الله تعالی ته په یو ځای ښکاري دا د انسان او د الله تعالی د علم په منځ کې فرق دی چې دا دریوانه حالتونه هغه الله تعالی ته په یو ځای ښکاري یعنی مونږ دلته کې په دې علاقه باندې یو دلته کې ماوستن دی اوس داسې علاقې شته دی زمونږ نه مشرق طرف ته چې هلته کې به هغه نیمه شپی او د هغې نه اخوا به داسې علاقې چې هلته کې به د هغې نه مخکې وختي او مغرب طرف ته به سزګونو کې مازیګري د هغې نه اخوا به ماسپښیني د هغې نه اخوا به لا سهار کېږي نو دا مونږ ته په یو وخت کې یو وخت کاري الله تعالی ته د ځمکې دا ټول وختونه یو شانتي په یو ځای ښکاري دغه شانتي ماضي حال استقبال دا دریوانه زماني دا الله تعالی ته په یو ځای ښکاري دې د وجنه په احادیثو کې د قیامت ورځې حالات بیان شي یو سړی به په آخر کې د جهنم نه راوځي او هغه به بیا الله تعالی نه سوال کوي چې پروردګاره زما دا مخ صرف د جهنم نه واړی بس زه بیا بل څه سوال نه کوم الله تعالی به هغه ته وایي چې ښه ته دا یقیني خبره کوي چې دې نه پس په بل سوال نه کې او چې بالکل بل سوال به نه کو د هغه مخ په د جهنم نه واړولی شي ډېره موده به دی غلی ناستي بیا به وایي چې پروردګاره دا مخامخ ونه ښکاري که زه دې ونې دې سوري ته ما ته ورسې نو زه به د دې سوري ته کښېنم او د دې میوې به وخورم الله تعالی به ورته وایي چې تا خو ویلي نه و چې زه به بل سوال نه کوم ته خو اوس بیا بل سوال کې نو هغه بیا دغه هغه سوال کوي نو الله تعالی به هغه ونې ته ورسوي بیا به د جنت هغه دیوال د تخکاریږي دی وایي چې ما دی د ډیره زمانه پس وایي چې ما دی دیوال ته ورسوه یو اوږد حدیث دی دا اوس په راتلونکي وخت کې دا حالات په راځي د هغه حالاتو څه واقعات هغه الله تعالی نبی علیه السلام ته بیان کړي دي ځکه چې دا درې واړه حالات الله تعالی ته یو ځای ښکارېږي نو فرمایي چې
یقینا الله تعالی چې دی په هر څه باندې علیم دی. اعلموا پوشی ان الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی. دا د معقبل احکاماتو باندې تاکید کولې کیږي. تاسو ته کوم حکم وشولو د حرم عزت کول، د احرام احترام کول او د وچ ښکار نه کول او د قربانۍ د سارو احترام کول. دا د الله تعالی احکامات چې دی په دې باندې عمل کوي، ځکه چې الله تعالی په دې باندې عمل نه کوونکو ته سخت عذاب ورکون کې دی. وان الله غفور رحیم او یقینا الله تعالی بخون کې دی، مهربان دی. استاسو نه په دې باره کې څه خطا غلطي وشي، ګناه وشي او تاسو د الله تعالی نه بخشش غواړئ، نو الله تعالی معاف کون کې هم دی، رحم کون کې دی. جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله تعالی کعبه کور د عزت قیاما سبب د خلکو د زندګۍ تیرولو، للناس د خلکو د پاره، والشهر الحرام او میاشتې محترمه، والهدیه او قربانی، والقلائد او امیلون والا ساروی. ذالک دا لتعلمو د دې د پاره چې تاسو پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم فیه ما پای باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما او هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي. وان الله یقینا الله تعالی چې دی بكل شیء علیم په هر څه باندې علیم دی. اعلموا پوشی ان الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی. وان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور رحیم بخون کې مهربان دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.